د باغونه مابڼ په مقام باندې راجوړه د کرکټ دغه میله د 3 ورځو جاري پاتې کېدو نه وروسته بلاخر د اخونخیل ډیری ټایټان رایل کرکټ ټیم په فتح باندې سرته ورسېده. فائنل کې ټایټان رایل اخونخیل ډیری ټیم د چنای بهار ګدون ټیم ته په 6 وکټو باندې ماتې ورکړه او د مابڼ سپر لیګ سیزن 5 چمپیون جوړ شو. د بهار چنای ټیم کپتان ټاس وکړ او ولې د بیټینګ فیصله وکړه. په مقرره 4 اوورونو کې 68 سکور وکړ. مخالف ته د 69 رن ټارګټ ورکړ. د سنسنیخیزې مقابلې نه وروسته د اخونخیل ډیری کرکټ ټیم په اخري بال باندې دغه ټارګټ ترسره کړ. د مابڼ سپر لیګ سیزن 5 ټرافي په خپل نوم کړله او پورت شو او بره چکا ور سلور پنځم ګیم دی او دې درې بره چکا ډېر ښایسته شاټ او دې درې چیرن د وادي لومړی ګیم او دا چکا او دې درې ګیم او چیرنز او دغسې اخونخیل ډیری فاینل میچ وګاټه. په بهترین آلراؤنډ پرفارمنس باندې سلمان خان د اخونخیل ډیری د اړخه مین اف د میچ وګرځولی شو. وروسته په یو ساده لیکن پروکار تقریب کې په اعلی کارکردګي کوونکو کلاړیانو ګټونکي ټیم او رنر اپ ټیم ته کې انعامات تقسیم شو. رنر اپ ټیم چې دی د هغې کپتان هغوی رنر اپ ټرافي چې دی هغه وچتوي. دې سره کیش پرایز هم ټیم کیپټن تخواست کوم چې راشي او خپله ټرافي د قریش خان لالا له وصول کړي. راخیږي نو دا یو مزې دپاره دی او چکر دپاره او چې په ایمان درته ووایو نو موږ چې 4000 انټري ایښې وه خو په دې کې موږ سره هېڅ هم لکه هغه دغه نه دی کړی نه موږ ورته ویلي چې یاره موږ له دوره راکړئ خو بس داسې یو میله وه خو بیا هم د خپلو مشرانو ټولو شکریه ادا کوو چې دوی وایي چې تاسو موږ نه ملامته کوو او انشاءالله چې تاسو چې څه زړه کې وي نو هغه به تاسو کوئ او انشاءالله په هغې کې به تاسو سره موږ تعاون کوو. دا میله چې کومه د تفریح لپاره ده او په پوره امن طریقې سره سرته ورسېده. دا تقریبا د مابڼ سر دی او 7000 صحبه او فیټ د دې بلندي ده چې په دې ځای کې د دا دومره ښکلی ماحول جوړ کړو نو زه دې له دادرسي کوم او شاباسي ورته وایم چې په دې ځنګل کې دي یو دومره ښکلی پروګرام وکړو. بیا زه د دې نه بعد چې کوم وینر ټیم دی ما ته ښکاري تقریبا دا په دې ټیمانو کې ما ته د وړو ټیم ښکاري او زه د دې به یا خوشقسمتي وه یا به چې دی نو د کیپټن او کارکردګي ښه وه خو بهرحال کوشش یې ډېر کړی دی. ورسره چې کوم دا مهمان ټیم دی زمونږ نو تقریبا ډېر سینیر کلاړیان دي پکې او ډېر ګډ پلیئر دي خو ځکه چې کوم بالینګ و نو نومونه خو ماله نه راځي خو دا 2 بالران ما وکاته خو زبردست بالینګ وکړو نو هغې هم ډېر ښه کارکردګي وه او دا هار او جیت چې دی دا د میچ حصه ده او دا خوند هم په دې کوي چې یو پکې وبایلي نو د دې هار هغه د دې جیت مزه پیدا شي ولې چې یو سړی پکې هار پکې نه وي د دې جیت څه مزه نه سره دې لپاره دادرسي کوم وی کہ زندگی جہد مسلسل ہے تماشا تو نہیں زندگی جہد مسلسل ہے تماشا تو نہیں وہی جیتے ہیں جو لڑتے ہیں طوفانوں کی طرح او د دې نه بعد ډېر خبرې نه کوم مازدیګر دی موږ به هم ځو 3 ورځې مو شوي دي ساړه هم زیات دي کې مشران ناست دي نو مطلب دا دی چې زه د خپل له طرف نه د نغد روپو چې دی نو د کمیټې سره اعلان کوم پرون ناغلی او الحمدلله ډیر انجوای وکړه او ډیر زیات خوند کې ډیر زیات چکر ځای دی او د ارګنایزینګ کمیټه ډیر زیات مشکور یو ډیر ښکلې میله جوړه کړه. د ویلوډو سسټین په 3 بالو باندې 13 رنز تقریبا دې کې د ویلوډو سسټین بس قسمت سات پریشر باندې وکنه نو پریشر خو دا لري د دې ځای کې بس پریشر او پته لګي هم په بالر هم په سپر لیګ ارګنایزینګ کمیټې له طرفه ګټلې ټیم ته مبارکباد پیش کوو. رنر اپ ټیم ته دا وایو چې تاسو موږ د ښکلي کھیل مظاهره وکړه خو چونکې هار او جیت دا د کھیل حصه ده نو یو ګټي او بل بیلي. ټوټل 16 ټیمانو په دې کې سوا سره په دې کې زموږ سره ټوټل 28 ټیمانو جی حصه اخیستې وه او ترتیب سو
لیگ سیستم ترتیب خو زمونږ دی چې ناک آؤٹ سیستم یې سنگل ناک آؤٹ او بس چې کم ګټي جو ټورنمنټ کې رواني او چې کم ویلي جو ټورنمنټ نمبر کې جی جی او د څو ضلعو خلک په دې کې په دې کې زمونږ سره د دریو ضلعو د لوکلو یو پکې ټیم د پنجاب خو چونکې هغه راونه رسېده او باقي د درې ضلعې چې کمې وي نو د هغې ټیمان نه سره رسېدلي په ګڼ شمېر کې د شاوخوا خلک راغی او د اختر دغه ښایسته موقع او د خوشحالۍ په باغونو کې د کرکټ د انجای کولو سره سره د مختلف تفریحي سرګرمو سره تېرې کړلې باغونه کرکټ ټورنمنټ نه یوازې کرکټ میله وه بلکې د دغه ځای د خلکو دپاره د معاشي سرګرمو هم یو حصه وه باید چې حکومت دې ته توجه ورکړي او دغه ځای ته روډ او دغه ځای ته رسایي ممکنه کړي چې دا ښایسته سیاحتي مقام نورم وده عمومي د خان جانان وطن نیوز بنیر